ورورولۍ غږ پورته کولو لپاره دغه پروګرام ساز شوی او تاسو ته وړاندې کیږي او دې کې تاسو تر ټولو ډېره زیاته ښه ونډه اخیستلی خپل برخه ښه لوبولی دی او یو څو شیبو کې چې دی موږ به تاسو ته د فیسبوک باندې څخه هم لایف راځو او زما په خیال چې زه لایف یم همدا مهال. قدرمن دوستانو سلامونه او په دې هیله چې تاسو ټول ښه جوړ تکړه آباد سوکاله اوسئ. څومره هم دوستان چې د راډیو له لارې زما غږ اوري او د فیسبوک پاڼې لارې موږ سره مل شوي دي ټولو ته ډېر هرکلی مسکا صاحب یمه او پروګرام د ورورولۍ غږ تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمنو دوستانو کولی شي تاسو موږ ته کال وکړئ، زنګ ووهئ، اړیکه ونیسئ موږ سره، ورسره اس ام اس کولی شئ، کامنټ کولی شئ، خپل نظرونه د پروګرام د لارې شریکولی شئ. حتما هغه څه ستونزې چې وي یا څه معلوماتونه چې وي که غواړئ تاسو یا که ورکول غواړئ هغه هم تاسو موږ سره شریکولی شئ، خپل پیغامونه شریکولی شئ. خو د ادب او د سولې په چوکاټ کې یعنی تاسو پوهې په دې چې داسې خبرې باید موږ ونه کړو چې د پروګرام د لارې څوک واوري یا وی ګوري او زړه یې خفه شي. نو قدرمن دوستانو نن پروګرام کې یوازې نه یم، پروګرام کې را سره قدرمن میلمه هم دی، یو ډېر تکړه ځوان د افغانستان د کندز ولایت صدیق الرحمن چې همدا مهال په پاکستان کې په پیښور کې په اسلامیه کالج کې چې دی نو د زولوژي په برخه کې خپل بیچلر یا بی ایس کوي لګیا دی. موږ ورته په خپل ژبه کې لسانس وایو، ورته ډېر زیات بریا غواړم او دغه ځوان نه یوازې دا چې دلته زده کړې کوي، هلې ځلې کوي او ډېر زیار باسي، ورسره د ایچ اس سی لخوا چې کومه یو مسابقه دایر شوی و او کیږي به له خیره سره د ډاکومنټري حوالې سره چې کوم ځوانان کولی شي ډاکومنټري جوړ کړي، چمتو کړي، په دې کې دغه زموږ ورور انتخاب شوی دی او دا چې به وروسته آیا مخکې ځي او لومړي یا دوهم مقام ترلاسه کوي دا به له خیر سره د دې حاصل لارې به وي او دا به بیا موږ وروسته معلومات اخلو. قدرمن دوستانو تاسو ته به وړاندې کوم دا به معرفي نور مې هم چې د دې نه څخه به خبرې هم اورم، خو دې نه وړاندې غواړم چې تاسو ته د شمیره ووایم. تاسو کولی شئ بیا موږ ته زنګ ووهئ، موږ سره اړیکه ونیسئ 0915245443 دا زموږ د پروګرام شمیره ده. یو ور بیا غوږ شئ 0915245443. قدرمن دوستانو کولی شئ موږ ته کال وکړئ تاسو او اس ام اس هم کولی شئ. اس ام اس طریقه به هم تاسو ته ووایو، خو اول بعد صدیق الرحمن سره غږیږو. سلامونه صدیق الرحمن، څنګه یې؟ وعلیکم سلام. څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟ شکر دی، تاسو ښه یې؟ مننه ژوندی اوسې. د دپاره چې د راغلې دلته وخت دې راته راکړله. صدیق الرحمن ستا خو لنډه پېژندګله مې کړې خو ما نه زیات ته خپل باره کې پوه یې. دا راته ووایه چې خپل شخصي معرفي راته وکړه، ورسره افغانستان نه پاکستان ته کله راغلی یې؟ زما نوم صدیق الرحمن دی او د کندوز ولایت اوسیدونکی یم په افغانستان کې او فعلا دلته په کوهاټ روډ بډابیره کې اوسیږو او دلته اسلامیه کالج پوهنتون کې د بی ایس زوالوجي سټوډنټ یم، څنګه چې تاسو معرفي کړم. ماشاءالله. او نو بډبیر ما خو که څه نه دی کتلی، زما په اند چې لږ لرې دی که نه؟ فاصله خو زیات لري؟ دومره لرې نه دی، تقریبا دې ځای نه نیمه ګنټه. ښه نیمه ګنټه. نو هر ورځ چې ته پوهنتون ته راځې درته ستونزه خو به نه وي؟ نه، زه دلته لیلیا کې پاتې کېږم. خیا و که نه دا خبره ده چې لیلیا کې پاتې کېږي. د ایچ اس سی حوالې سره راته ووایه کله نه ورسره یې دا سکالرشپ د څنګه اخیستلی و، څومره د زحمت ویستلی و؟ سکالرشپ خو دا زما یو نیکمرغي به وګڼم چې ما ته سکالرشپ میلاو شو. دلته راغلم د ایچ اس سی لخوا، هایر ایجوکیشن کمیشن اف پاکستان لخوا، او دا 2019 بیچ کې زه راغلی یم او تر اوسه پورې فعلا دلته اخیری سمستر مې د اسلامیه کالج کې. ښه ماشاءالله ډېر ښه او درته ډېر بریا غواړو. دا کوم مسابقه چې اوس کیږي له خیر سره زما پاند شوی نه دی که نه؟ او دې کې تاسو 10 کسان چې یې نو شارټ لیست شوی یعنی انتخاب شوی تاسو به مخکې ځئ، بیا به هغې نه وروسته معلومات کیږي چې څوک به دغه ګټي نه ګټي، دغه ډاکومنټري باید څنګه وي، دې باره کې لږ راته معلومات ورکړه او تا خپل بیا شخصي رقم هغې طرف ته به هم راځو. خو اول دا ووایي چې دا څه رقم څنګه خبر شوې، څنګه دې بیا هڅه وکړه؟ دا خو ایچ اس سی لخوا یو ډېره ښه انیشیټیو سټارټ شوی د افغان سټوډنټس لپاره. لکه څنګه مخکې چې څومره افغان سټوډنټانو دلته به راغلل تعلیم به یې کول، نو داسې خاص اکټیویټي ایکسټرا کریکولر او کو کریکولر اکټیویټیز نه و دوی لپاره. نو بیا اوس تقریبا داسې څه وخت موده کېږي چې ایچ اس سی داسې یو انیشیټیو سټارټ کړله چې هغې کې مختلف قسم مقابلې د افغان سټوډنټس لپاره ارینج شي.
نو په هغې کې یو څو میاشتې مخکې کویز سپیچ کمپټیشن و، هغې کې هم ما حصه اخیستې وه. او اوس چې نو دا دویم یو مقابله ارینج کړې ده ډاکومنټري لحاظ سره. نو په دې کې هم ایچ سی طرف نه موږ ته مختلف ذریعو سره پیغامونه راورسېدل، موږ خبر شو چې ما ورته اپلای وکړله او یو ډاکومنټري مې جوړه کړله 1 منټ. نو هغې په بیس باندې زما سلیکشن وشو، 10 کسان سلیکټ کېدل، زه هم په دوهم پوزیشن یم پکې. ښه نام خدا. دا چې تاسو سلیکشن په دې کې وشو یا تاسو چې خبر شوې د ډاکومنټري څخه، نو د ډاکومنټري جوړولو دپاره د څنګه آلې د استعمال کوئ یا صرف په موبایل باندې د کړئ؟ اصل کې زه د ماشوموالي نه دې سیزونو سره ډېر زما تعلق پاتې شوی دی، او دا ماشوموالي نه هم واړه شان ډرامې، خاکې جوړول، فني ویډیوز جوړول، دا ما هغه وخت نه کول. کمپیوټر او دې سیزونو سره زما ډېر تعلق پاتې شوی دی. نو کله چې ما داسې ډاکومنټري باره کې واورېده، نو ما زه ډېر خوشحاله شوم چې دا خو زما خپل فیلډ دی. نو د هغې په وجه بیا ما ډاکومنټري چې ما ټوله په موبایل باندې جوړه کړه فلحال، ځکه چې ایچ سی ویل خیر دی که تاسو په موبایل هم جوړوئ نو صحیح ده. نو کله چې فاینل سټیج دی اوس چې فلحال موږ جوړو په هغې کار روان دی، نو هغه چې د په کیمرا باندې باید های ریزولوشن کیمرا باندې جوړه شي. ښه، یعنې په پیل کې خو تاسو بیا وروسته هغې خپله به تاسو ته مواد ورکوي؟ یونیورسټي پرووایډ کوي، هر څه یونیورسټي به پرووایډ کوي. ډېر ښه معلومات تاسو موږ ته راکړو. قدرمنو دوستانو کولی شئ تاسو چې خپل نظرونه راسره شریکه کړئ، ټلیفون راته کولی شئ ورسره. اس ام اس دپاره اس ام اس بار ته تاسو لاړ شئ، میسج بار ته تاسو لاړ شئ، هلته ټایپ وکړئ کې پی کې نه وروسته خپل نوم حتما ولیکئ او ورسره د ځای نوم ولیکئ. بیا چې هر پیغام وي ستاسو ولیکئ او موږ ته واستوئ په 8888. نو موږ ستاسو میسجونه دلته اخلو، ورسره ستاسو کمنټ هم به ګورو او ستاسو ټلیفون ته به هم ځواب ورکو. نن چې دغه تکړه ځوان موږ سره مل دی، کېدای شي داسې ډېر نور ځوانان وي، افغانان وي چې همدا مهال زموږ پروګرام اوري یا ګوري، نو هغوی هم غواړي چې د ایچ سی یا داسې د پاکستان نور سکالرشپونو لارې پیدا کړي یا خپل زده کړو ته یا نور څه کوم هغه فرصتونه دي، نو هغې دپاره پاکستان کې چې کوم فرصتونه افغانانو دپاره ورکول کېږي ډېر ځانګړی دی او ډېر ځانګړتیاوې لري. نو دې دپاره هڅه کول پکار دی. هر څه ښه شی چې وي نو هغې دپاره که تاسو لاسته راوړنه غواړئ یا لاسته غواړئ چې راوړئ، نو هغې دپاره به تاسو هڅه کوئ. ښه شیزونه چې دی نو ډېر په اسانۍ سره پیدا کېږي نه. که څنګه صدیق الرحمن څومره دې هڅه کړې وه چې ته په دې کې کامیاب شوې په دې ایچ سی سکالرشپ کې؟ سکالرشپ دپاره خو ما ډېره هڅه کړې وه، چونکې موږ دلته اوسېږو. اول خو کابل ته تلل هغه راته ډېره مشکله و، چې لاړم بیا ټیسټ دپاره پریپریشن او څومره تیاریانې چې وي نو هغه، او بیا هم شور نه وم چې وبشم که نه پکې. نو بیا دغه ډېر وخت ما انتظار وکړو تر څو نتیجه راوځي، او بیا نتیجه راغله زه پکې شوی وم. نو ډېر زیات د خوشحالۍ مقام و زما دپاره او زما د مور پلار دپاره. واقعا دقیقا همداسې خبره ده. او سکالرشپ خو راځي ډېر زیات، خو اول کول یې چې دی نو هغه د هر چا بس خبره نه ده. زیار به باسو نو هله به موږ ته دا رسېږي. او ټلیفون به واخلو، ګوټ څوک دی او څه وایي، څه نظر لري. هلو السلام علیکم. جی کال ډراپ شو، یو وارې بیا تاسو هڅه کوئ، ستاسو کال به موږ واخلو او ستاسو نظرونه به هم موږ شریکه کوو. صدیق الرحمن، دلته افغانان ډېرې مطلب ډېر ګڼ شمېر دلته پاتې کېږي، اوسېږي. د هغې شمېر چې دی نو د راجستر شمېر ته که موږ وګورو 1.3 میلیون دی، او پرته له هغه چې دی همدومره غیر راجستر یا ایچ سی والا هم دی. خو دوی چې دی دلته کاروبارونه کوي، ژوند کوي، زده کړې کوي او نور چې کوم فرصتونه دی دوی ته مهیا دي دلته ورکول کېږي. څه نظر لرئ تاسو څنګه دا فرصتونه افغانان خپل لاسته راولي؟ که وګورو فرصتونه خو ډېر زیات دي، خو چې چا کې یو دومره خواري محنت نه بغیر یو کار هم نه کېږي. نو زه زیاتره وینم شکر دی افغانان رونه چې څوک دي هغې ښه خواري محنت کوي، خو بیا هم ځینې پکې وي داسې، ځکه لکه زه خپل ځان مثال درکړم، نو زه هم شکر دی محنت کوم. دغلته دومره های لیول هایر ایجوکیشن مې دا دی اوس کمپلیټ کېدو والا دی، نو دا هم بغیر د محنت او بغیر د جستجو نه دا امپاسبل و. خو چې محنت وي او ورسره جستجو وي نو هر څه میلاویدی شي، هر څه میلاویدی شي. همداسې ده، بالکل لما کوشش خبره ده چې کوشش کوئ نو تاسو به حاصلوئ هم. هلو السلام علیکم.
اوکې جی بیا یو وار ستاسو ټلیفون ډراپ شو یو وار بیا هڅه کوئ نو دې ځل موږ ستاسو ټلیفون به ټایم اخلو قدرمن دوستانو د ورورولۍ غږ پروګرام روانه ده او دا تاسو کولی شئ چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې واورئ یعنې په هر سیمه کې چې یې کله تاسو سونو اف ام ځان ته ولګوئ او هغې د لارې تاسو کولی شئ زموږ غږ واورئ ورسره چې دی نو د فیسبوک پاڼې لارې هم موږ اوس مهال چې دی نو لایف یو تاسو کولی شئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ موږ سره مل شئ او بل دا چې د سونو اف ام فریکوینسیز چې دي نو د دې موجونه چې دي دا ځي په افغانستان کې هم ځینې سیمې دي چې هغه بارډرز ته نږدې دي نو هلته هم تاسو کولی شئ ټیون وکئ او موږ سره یې وغږیږي نو هغه افغانان چې په افغانستان کې دي هغې هم کولی شي د پروګرام د لارې معلومات ترسره کړي صدیق الرحمن دا راته ووایه چې دغه ایچ سی سکالرشپ چې دی دا کله راغلی او آیا بل چانس شته دی روان دی چې افغانان کوم افغانستان کې اوس منتظر دي ورته هغې ترلاسه کړي زه خو چې خپله پکې راغلی یم 2019 کې زه راغلی یم هغې نه پس بیا یو بیچ بل راغلو ورپسې کال کې او هغې نه پس چې دی نو بیا سټاپ شوي دي نو موږ دغه یو تمه او دغه یو ارزو لرو د ګورنمنټ اف پاکستان نه چې هغوی دغه انیشیټیو چې کومه شروع کړې د علامه اقبال سکالرشپ باید دا دوی دوباره جاری کړي تر څو د دواړو ملکونو په منځ کې یو ښه ورورولي او ښه ریلیشنشپ قایم شي بالکل څونه به اعتماد لري چې څومره به افغانان هلته په انتظار به وي د دې لپاره ډیر زیات بېشماره ځکه چې زه خپله څومره پیژنم خپل خپلوان نو هغوی هر وخت مانه همدغه پوښتنه کوي چې سکالرشپ کله اعلانیږي او کله نوملیکنه چې د هغه شروع کیږي او واقعا ځکه چې دا سکالرشپ همداسې دی چې په ډېر ستر کچ باندې دی او دغه یو کالنۍ مکمل زما په انچ فیس ورته ورکول کیږي چې په هغې کې بیا هغه کولی شي دلته خپل د ژوند څنګه چې تاسو په لیلیه کې ژوند کوئ نو دغه ډول هغې هم په هاسټلونو کې چې کله دلته راځي دغې مصرفونه هم ورته برابر کیږي ورته چمتو کیږي دا ډېر ستر خبره ده او باید دی په دې کې پاکستان لخوا چې دی نو یو وارې بیا یو اسانتیاوې برابر شي افغانانو دپاره ځکه چې په دغه وخت کې ډېرې نجونې هم هلته بې برخې دي د هر څخه نو دغه سکالرشپ هغوی دپاره هم ډېر ښه زمینه کېدلی شي تاسو دلته یا نور سکالرشپونه هم اول کړی کوم نور سکالرشپونه ورکول کېږي که نه یوازې په همدغه کې یې نه فی الحال ایچ ای سی دا یو قانون دی چې کله ته ایچ ای سی سکالرشپ کې راغلی نو بیا بل سکالرشپ نشي کولی نه ډېر ښه خبره ده زما په خیال چې داسې به ټول ته هم ځکه داسې ده چې د بل چا حق ضایع نه شي تر څو یو بل کس هغې باندې رغی شي بالکل همداسې ده دلته زمونږ لیلا جانه کمنټ کړی السلام علیکم سویټ اپي جان ښه نن زما لږ طبیعت خراب دی داسې الټه روانه یم چې تاسو رانه خفه نه شئ وایي چې بای جان څنګه تاسو پروګرام سم ښکلی دی لیلا بهار په خیر راغلی لیلا جان ډیره مننه ستا د ښه کامنټ څخه او ژوندی اوسئ ته انتظار یو چې ته خپل موږ سره نظر شریکه کوي ته هم ډېر زیات تکړه جلکۍ یې او د زموږ دغه ډول زموږ نور اورېدونکي چې دي بیا په ځانګړې توګه ځوانان که غواړي چې معلوماتونه ترلاسه کړي آیا د چلسي کې په پاکستانیانو دپاره هم څه شته یا نه او بلاشه سکالرشپ پاکستانی سټوډنټس دپاره هم شته دی یو خو ایچ ای سی نیډ بیس سکالرشپ دی څومره چې د چا ضرورت وي یا داسې ناداره خلک وي او هغوی نشي کولی هایر ایجوکیشن خپل سپورټ کړي نو هغوی دپاره ایچ ای سی نیډ بیس سکالرشپ دی هغې ته دوی اپلای کولی شي او هغوی بیا د دوی چې څومره فیس وغیره دی هغه هغوی فنډ کوي ورته ورسره احساس سکالرشپ په نوم باندې یو دی نو هغه هم ډېر ښه چانس دی هغه څوک چې هایر ایجوکیشن کول غواړي او هغې نه لري نو هغوی کولی شي بالکل هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم اوکې جی کال ډراپ شو یو وارې بیا کوشش کوئ چې ستاسو کال مونږ واخلو تاسو څنګه چې د پروګرام مقصد همدا دی چې مونږ باید ښه اړیکې وساتو یو بل ته باید ښه تمه ولرو یو بل ته باید مونږ ښه نیت ولرو دلته اوسیږي صدیق الرحمن د ځوانانو سره د هلکانو سره ستاسو ناسته پاسته شته په مطلب افغانان هم تاسو پیژنئ او پاکستانیان سره هم ستاسو ناسته پاسته ډېر دی څه نظر لرئ باید اړیکې څنګه وي د دغه دوو ګړو اړیکې خو خامخا ښې پکار دي ځکه چې د خرابو اړیکو نه هیڅ نه جوړېږي نه ترې موږ ته فایده شته او نه ترې دواړو ملکونو ته یو ته هم ترې فایده نه کېږي نو باید موږ داسې یو اړخونه وڅېړو چې په هغې کې زموږ هم فایده وي او د دوی هم فایده وي دوه اړخیزه فایدې چې پکې باید موږ هغې طرف ته سوچ وکړو پازیټیو تھنکینګ چې دی هغه شروع پازیټیو تھنکینګ خبره همیشه مونږ کوو خو بیا کېږي نه کله کله داسې جذباتي فیصلې مونږ هم څخه کېږي او د پاکستاني وروڼو څخه هم کېږي شاته د دې څه وجوهات کېدی شي بس هغه خبره ده وایي چې د لاس ټولې ګوتې یو شان نه دي نو ښه او بد په هر یو قوم او په هر یو ملک کې وي
نو باید د هغې په بیس باندې ټول ملک یا ټول نیشن چې دی هغه جج نشي. نو ښه اړخونه باید وڅېړلی شي او دا تعلیم په برخه کې که موږ وګورو نو دا یو ډېر ښه پازیټیو میسج کیدی شي او د دې د لارې سره موږ کولی شو دواړو ملکونو درمیان ښه تعلقات قایم کړو د تعلیم په برخه کې. ډیر ښه. دا چې تاسو د زولوژي برخه تاسو ټاکلی یې دې ته څنګه ستاسو پام وشوی؟ د پیل نه ستاسو خوښ و که نه د بای چانس شوی؟ نه دا خو زما ډېر خوښ و چونکې زما سپیس ساینس سره شوق دی. د هغې په وجه باندې ما زوالوجي واخیستل او انشاءالله ماسټرز دپاره زما خیال دی چې زه ایسټروبیالوجي سپیس ساینس هغه پرسو کوم. څه وي دا څه وي پکې؟ ایسټروبیالوجي د سپیس باره کې علم دی کوم چې مونږ نور ځمکې ګورو لکه داسې نور پلانټس چې په هغې باندې زندګي ممکنه ده ورسره نورې داسې پلانټس چې په هغې کې زندګي نور لکه ایلین لایف چې تاسو به اورېدلی وي ایلین لایف هغې کې مونږ ریسرچ پې کوو هغه معلومه و. دغې ټولو ته بیا ایسټروبیالوجي وایي. نو دې طرف ته ستاسو د ماشومتوب نه فکر و چې زه به همدغه طرف ته ځم؟ او ماشومتوب نه بس چې به کټ کې پرېوتم نو اسمان ته به مې کتل دا ستوري او دا دې شیانو سره زما ډېر هغه به و چې داسې شی دي. نه مخه دا ډېر غټ خبره دی داسې فکرونه چې څوک کوي. ماشاءالله خدای وکړي تاسو ورسېږئ مقام ته. هلو السلام علیکم. زه درته وایم خو ته راته اول ووایه. زه درته وایم خو ته راته اول ووایه او ما له سندره راځي ته راته غزل ووایه. واه. او زه مزدورکاره غنم رنګ د خوښ پسې شم ګرانې. زه مزدورکاره غنم رنګ د خوښ پسې شم ګرانې ستا د قسمې مړې نن خو راته ښلي وایه. واه واه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم سلام خورجانې څوک او چېرته نه؟ زما خوږې اپې لیلا بخار د بونیر نه رالم. لیلا جانه ډېر په خیر راغلسته. کمنټ مې همدا اوس ولیده او ډېره زیاته مننه کمنټ کولو او ټلیفون کولو دپاره. راسره ډېر تکړه ورور صدیق الرحمن هم دی. ستاسو به د هغې غږ اورېدلی وي نو ته خپل نظر شاملولی شې. ټوله خو د بایجان ته ستړې مه شې او ډېر زیات سلامونه ورته کوم او پروګرام د ورورولۍ غږ لکه ډېر زیاتې ښکلې خبرې وکړې چې تاسو او د بای هم ډېرې ښکلې خبرې وکړې. مننه. او د بای دا خبره وکړه مشران دا خبره کوي چې د لاس پنځه واړه ګوتې یو شان نه دي خو پوره خوري که نه. بلکل. خبره کوم چې لکه مشران دا خبره کوي د لاس پنځه واړه ګوتې یو شان نه دي لکه مثال کې پوره خو پکې څه خو د هر انسان سوچونه خو منځ نه وي د هر انسان سوچونه خو ټیک نه وي که نه. د چا یو شان سوچ د چا بل شان سوچ. بلکل همداسې ده. زموږ د پاکستان دپاره زموږ د وګړو دپاره مخ په وړاندې روان دی خپل کوشش خپل سټرګل جاري ساتي. نو داسې زموږ یو بل رول خو داسې راشي او هغې دا محنت مشقت وکړي او دا تکلیفونه ده خو هر انسان نه شي زغملی نه څوک کولی شي. بلکل. هغسې موږ په کار دی چې موږ هر یو کار کوو خو موږ د خپل الفاظو خیال ساتو. ګوره زیاتره تاسو د مشاعره کې دا ګورئ که نه چې زموږ د خولې نه الفاظ کم راوکاږو که نه کله د الفاظ چې موږ د خولې نه راوښتلي نه دا زموږ غلامان د الفاظو او کله چې موږ د خولې نه الفاظ راوکاږو نو موږ بیا د هغه الفاظو غلامان شو. ځکه چې دوی داسې خبره پکې راشي اوس مشران دا هر یو خبره کوي چې تاسو کومه خبره کوئ تاسو کوم قدم چې تاسو پرې سوچ کوئ. او زموږ یو ورور مخ په وړاندې ځي زموږ یو ورور لکه مخکې دې ته رسي نو بل ورور پسې خبرې کوي بل ورور لکه خپې ولر نیسي ځکه چې یو انسان هم د چا په دغه مخ په وړاندې خوشحالي دي نه باعث دا چې خفه کېږي. بلکل بلکل. چې موږ دا ټول پښتانه او ټول ورونه خویندې یو موټی شي او ټول له پاکستان دپاره دا قدم اوچت کړو نه هغه مخ په وړاندې ځي خو که نه چې موږ د یو ورور په مخ په وړاندې په وجه باندې موږ خفه کېږو نو دا ژوند نه تېرېږي دا پاکستان به دغه شان بیا وي نو. بلکل لیلا جانه ډېره زیاته مننه ډېر ښایسته خبرې همیشه په څېر ژوند. سلامونه ولیږم. بلکل ولیږه بلکل. امین خان افریدي معموله ولي رور له اسد کاکا جیلا ټولو خویندو ورونو ته او دې بای ته بیا سپیشل سلام ډېره زیاته مننه د الله تعالی. ډیره زیاته مننه لیلا جانه ژوندۍ اوسئ د کال کولو دپاره. بلکل همداسې خبره ده چې ټول یو څیر نه دي بلکې هر انسان چې دی نو کولی شي خپل مطابق خپل د کردار مطابق خپل د چلند مطابق معاشره کې یو بدلون راولي. او که ټول دې ته انتظار وکړي چې فلانکي داسې کړی نو زه هم داسې کوم نو هغه هېڅکله هم بیا ژوند نه تېرېږي او دغه مسلې به هېڅکله هم حل کېږي نه. نو هر انسان باید خپل ځان سم کړي او زه وایم چې هر انسان
انسان که ځان سم کړو جهان به سم شي. که ته د بل چا منتظر یې چې فلان کې ځان اول سم کړي نو بیا زه سموم داسې خو مخکې نه ځي بیا څوک هم. که څنګه بالکل سمه خبره. معاشره کې د ځوانانو څومره لوی کردار دی صدیق الرحمن؟ معاشره چې دا زه به ووایم چې د معاشرې ترقي چې دا هغه د ځوانانو په اوږو باندې ده چې کومې معاشرې ځوانان تعلیم یافته وي او هغه ترقي یافته وي نو هغه معاشره مخکې په مخ تګ کوي، او چې د کومې معاشرې ځوانانو ته وسایل نه وي برابر تعلیمي هغو ته نه میسرې نو هغه معاشره ډیره په لاندې ځي. افغانستان او پاکستان کې تر ډیره زیات چې دی نو د ځوانانو قشر شدی که نه ځوانان پکې زیات دي یعنی د غیر راشو زیات دي، خو بیا هم دغه دوه هیواد چې دی نو لا کامیاب هیوادونو کې نه دي شامل شوی، دی هم لا مطلب په ډیولپینګ کنټریز کې راځي، لا ډیولپ شوي نه دي. نو څه وجوهات دی؟ همدغه وجوهات د څنګه چې تاسو وګورئ د افغانستان کې د ځوانانو لپاره هیڅ داسې فرصتونه نشته دی، داسې تعلیمي داسې ښه انسټیټیوشنز نشته دی، داسې اډوانس تعلیم نشته دی، دغسې ریسرچ لیبز وغیره نشته دی. نو د هغې په وجه د هغې ځوانان شاته پاتې دي او د ځوانانو شاته پاتې کېدو د وجې نه دغه ملکونه چې دي اوس هم ډیولپینګ کنټریز کې لیست کې راځي. بالکل همداسې دی. ټلیفون بل اخلو. هلو السلام علیکم. السلام علیکم مسکر صفای خوراکي. وعلیکم سلام امین بای، څه حالات دي؟ ښه یې؟ الله خدای خوشحاله کړه. تو سره دغه نوست میلمه لم ډېر مینه او هرکلی یم. مننه. پروګرام خو وورم ډېر ښکلې خبرې مو کړلې او د لیلا بهر خوراکي هم پرې ډېرې ښکلې خبرې وکړې. دا خو ډېره پوه او ډېره انرژیټک د تعلیم یې نشته کنې دا غټه دانشوره به وای خو ډېرې ښکلې خبرې پرې کوي. بالکل. زه به داسې خبره وکړم خوراکي چې د مو په منځونو کې بس اختلافات دی د داسې خلکو رچولی چې د چا نه پټ نه هر سړی یم پېژني. خو موږ پښتنو له داسې یو سوچ کول پکار وي چې دا حسد و کینې دا مو د زړونو نه لرې کړو ځکه چې افغانستان و د مو ملک در سره داسې ګاونډیان و داسې خوږه ورونه یي چې اوس دوه ورونه ګوره سره په کوله کې بیل شي وخونه ویرونه شي نو د غټ ملکونه جوړېدل و دا اتفاق دا خو ډېره غټه خبره خو دا به موږ په خپله په ځان کې هسې انرژیټک هغه پیداوو چې دا موږ سره په خپله جوړ شو دا اختلافات ختم کړو ځکه چې دغه اختلافات نه هېڅ هم نه جوړېږي چې د کومو ملکونو په منځ کې سره اختلافات وي. اوس تاسې فار اګزامپل به زه دا خبره ته وکړم چې د چا هم اختلافات وي نو نه ترقي مي و نه تعلیم و رزګور و ژوند د هر یو شی متاثره وي نو بهتره خبره دا چې دا موږ لرې کړو دا تضاد و دا اختلافات و ښکلی په مینه باندې ژوند در سره کوو موږ در سره هر یو شی و ښکلی روان دښمن په خبرو کې چې موږ سونه ځکه چې پښتون پیسې خراب کړو پیسې په لالچ ګرځي و دغو شیانو په لالچ ګرځي نو په کور دی چې دا لالچونه و نفرتونه و حسد و کینې و بغض و دا شیانه مو ختم کړو نو به سره انشاءالله چې یو ښه ټیم و ژوند تېرېږي خوراکي. همداسې د امین بای ډېر اعلی ډېر بهترین او خدای دې وکړي چې په دغه خبرو کې ټول عمل وکړي یوازې د اورېدو نه بس دا به ورته دعاګانې کوو ځکه چې بس ډېر غټ اختلافات دي و دا اختلافات ته الله یې مې دغو زړونو نه بس د الله په حکم وښکلی کړي و الله رب العالمین د په موږ رحم وکړي ځکه چې دا جنګونو نه هېڅ شی هم نه جوړېږي اخر هم فیصلې وشي هغه جنګونه ورته بویې کېږي و روان وي و ښه ایجوکیټډ خلک دي خو پته نه لګېږي چې بس سم مسله چې دغو دا اختلافات کشي دی و دا بس لالچونه او دغه شیونه یو خو په کور دی موږ به ښه ژوند خو بالکل بالکل ډیره زیاته مننه تاسو غږ هم لاړه خو ډیر زیاته مننه امین بای خوشحاله اوسئ ښه چارې الله دې قدرمنه کا او چې څومره مینوال دي بخمدي شو په جمرود کې امید له بهار خور شو څومره مینوال دي ټول له پدرنا او په خیبري مینا باندې سلامونه وعلیکم السلام مننه ډیره زیاته مننه امین بای ژوندې اوسئ واقعا حسد کینه بغض بدنیتی او یو بل تخپه وهل چې دی نو دا که څوک پرېږدي او د یو بل د ښېګړې دپاره هڅه وکړي زما په اند چې ټول چې دی نو ترقي طرف ته ګامزن کیدی شي. اصل د انسانانو دغه فطرت ولې دی چې کله یو کس کامیابي طرف ته ځي نو بل انسان زغملی هم نشي ورسره هڅه کوي چې دا اوس شاته لاړ شي څنګه باید وکړم چې دې ته خپه ووهم. نو زما په نظر خو داسې ده چې هغې کې خپله دغه قابلیت نه وي چې هغه مقام ته ځان ورسوي نو چې بیا بل ویني هغه هم ترې نه برداشت کېږي.
ولې نه دا خو یو څه دی که نه یا موږ خبر یو چې دغه حالت روان دی په ټولو کې خو دا شاته هغه اصل وجوهات څه دی تربیت کمی دی پکې د علم کمی دی پکې مشران ورته ویلی نه دی ناپوهي به ورته زه ووایم چې نه پوهېږي ځکه چې د بل رور ترقي چې ده په هغې باید موږ خوشحاله شو نه چې هغه سره لالچ او حسد وکړو بالکل چې هغه څومره کامیابي او هر انسان چې دی نو خپل هغه قسمت اخلي څوک هم د بل چا نشي اخیستلی بیا په ځانګړې توګه باندې هنر چې وي یا استعداد چې وي هغه داسې شیز دی چې خدای پاک درته ورکړی هغه صرف تا سره دی نه یې څوک غلا کولی شي نه درنه څوک اخیستلی شي او که خدای مه کړه تا نه واخلي هم ځان کې خو هغه یعنې عملي کولی نه شي ځکه چې خدای پاک ورته هغه هنر ورکړی نه دا هغه څه ده چې موږ همیشه ور باندې غږیږو قدرمن دوستانو خو خبرې کول ورپورې ضروري نه دی عملي کول چې دی نو دا ډېر زیاته مهم دی او باید تل موږ وهڅېږو چې دغه ډول زموږ نیتونه باید نه اوسي او بل دپاره باید موږ همیشه خوشحال شو او که ډېر هغه پروفیشنل جیلسي هم د انسان باندې وي نو که خوشحالېږي هم نه خو کم از کم هغې ته زیان ونه رسو دا تر ټولو ډېر زیات مهم دی دلته ځینې کامنټونه دی زه به کامنټونه ولولمه ګورو چې څوک دی او څه وایي خلیلا جانه بیا کامنټ کړی سویټ اپي جان سما سلام امین خان افریدي ته وعلیکم سلام جی څنګه ستاسو ټلیفون بند شو امین بھائی هم کال کړی او وقاص خټک چې دی ویل I'm very proud of my very intelligent and confident friend صدیق تاسو ملګری دی زما پان چې کامنټ کړی او hats off to you and what such an amazing talent ډېر زیاته مننه خوشحاله اوسئ تاسو خو ستاسو دا ټیلنټډ ملګری نن ډېر چوپ چوپ دی بالکل خبر نه کوي دوی سره ما ته هم خوب روان دی راځي اسم زما طبیعت نن خراب دی ارجې صابر چې دی سلام علیکم ویلی او ډېره زیاته مننه ارجې صابر همیشه کامنټ کوي او شکیل افریدي ویلی زما د طرف نه ټولو مینهوالو ته سلامونه وعلیکم سلام عبدالسلام چې دی نو بخي عبدالاحد سلامونه وړاندې کړی وعلیکم او حمدالله مالخیل چې دی سلامونه وړاندې کړی ټولو ته هم بیا ویلی چې لاهور نه خبرې کوم او عبدالاحد چې دی ماشاءالله لیکلی حمدالله هم چې دی ماشاءالله لیکلی تاسو ټول څخه ډېره زیاته مننه ژوندی اوسئ چې تاسو پروګرام کې برخه اخلئ هلو السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک او چېرته نه روشنا لبنو څخه یم په خیر روشنا جانې څنګه یې ښه یې زه ښه یم ته څنګه یې خور جانې ته ښه یې مننه الحمدلله روشنا جانه زه هم ښه یم او موږ سره زموږ قدرمن میلمه هم ستاسو غږ اوري او له ما ته هم سلام کومه وعلیکم سلام مننه څنګه ښه دی شکر دی خیر دی روشنا جان ستاسو اواز یې واورېدو ستا ته جواب هم ورکړو څه ووایې څه حالت دي والله حالات خو ښه دي که نه او پروګرام دې ما اورم او ډېرې ښې خبرې کېږي پکې پروګرام کې مننه ته به څه وایې پروګرام کې دا چې کوم فیسیلیټیز افغانان ته ورکول کېږي دلته په پاکستان کې دغه افغانان باید دې نه څومره ښه ګټه پورته کړي وایي چې څومره ښه ګټه ترې پورته کړي دومره ښه ده ځکه چې افغانان دلته پاکستان کې ژوند کوي خو لکه داسې دي لکه په یوه پښه ولاړ دي که نه ژوند کې خو په یوه پښه ولاړ دي لکه دی خپل ژوند مخته نشي بولی دی ته چې کله د خپل هغه ورکړلی شي دی به دلته لکه په دوی پښې ودرېږي دی به لکه ښه ګټه ترې پورته کړي به یې دلته ژوند ښه وکړي پکې تعلیم وکړي سبق وایي به یې نوکري هر څه به یې ته میلاو شي دی ته خو ډیره زیاته مننه روشنا جان او دغه ډول دا هم دغه افغانان هم دلته په اقتصاد کې تر ډیره زیاته خپل رول لوبولی شي کاروبار کولی شي دلته فایده هم رسولی شي او پیدا رسولی شي کاروبار هم کولی شي دی چې څه اخلي که نه یا کور اخلي یا مځکه اخلي دا هر څه چې اخلي دی بیا په دغه کې ډېر زیات ویرېږي که نه وایي کور نشي اخیستی که نه روشنا جانې نه مځکه اخیستی شي خپل وطن ته یا به مو وشړي یا به لاړ شم زما نه دا هر څه په نیمه بیه اخلي یا به رانه پاتې کېږي دی لکه بله دی ویرېږي وایي لکه چا اخیستی م یا هغه هم د پاکستاني په شنختیانو باندې اخیستې کړي وي لکه یو پاکستانی ور چا سره ملګری کړي دی یې په نوم اخلي هغه چې کلی مې و په چا باور نشته دوکا ورسته کور هر څه ورنه قبضه کولی شي د لکه بله ما ډېر رسېدلي هم دي او داسې ورسره شوي هم دي لکه داسې یوه پېره مخکې دلته ټاون کې چې مځکه اخل شي یو افغانی ورور به لکه نن وخته پورې هغه مځکه ور د وګیره کړله که نه
ها ور شریکه کوي دا مځکه داسې د خو به هغه مځکه یو نه وګرځوله به یې پیسې هم نه کړې واره د غریب توانه مو شو هغه مځکه پاکستاني ورورونه وړوله. بالکل همداسې روشنا جانه ډېر ښایسته خبرې دې وکړله. دا راته ووایي چې دا یو هفته څنګه تیر شو؟ والا ښه تیر شو. بس تا ته انتظار کو ستا پروګرام ته ډېر خوشحالېږو چې کله ستا پروګرام وي بس لکه اختر ته چې خلک خوشحالېږي. مننه روشنا جانه. لګوي شپې مله سهار ته ورته خوشحالېږم موږ هم داسې خوشحالېږو. ستا پروګرام والا ډېر په مینه اورم او ورته خوښېږم ډېره زیاته. په بل د مازدیګري کې یو مازدیګري کې اسم خوان کې. مننه روشنا جانه ډېر خوږی او ښه وخت ښه چارې خوشحاله اوسئ. بریا دې غواړم. خوشحاله اوسه خورجانه. ته هم مننه ډېره زیاته. زموږ روشنا خورکۍ څخه ځینې خبرې وکړه چې ډېر زیات حقایق لري، واقعیتونه دي. که څه هم ځمکه او کور خو افغانان نشي اخیستلی، خو دومره شکر دی چې ورته د یو ښه سرپناه د عزت سره ورکول شوی دی او انشاءالله هڅه به همدا وي چې دواړه هیوادونه د دې مشران چې دي، د دې ستر کسان چې دي، واکداران چې دي، هغه به سره یو ځای کینی او یو صحیح مفاهمات، یو صحیح تګلاره غوره کړي تر څو چې دلته پاتې افغانان او هلته چې پاکستانیان ځي هغوی دواړو دپاره چې دی نو اسانتیاوې برابر شي تر څو چې دغه وګړي یو بل سره مینه سیوا شي او یووالی چې دی نو دا هم خوره شي. ډېره زیاته مننه زموږ خورکۍ روشنا څخه چې ډېر ښې خبرې وکړلې. صدیق الرحمن تاسو څه نظر لرئ؟ داسې کوم سټریټیجیز یا داسې کوم تګلارې باید غوره شي دواړه اړخ، هم د پاکستان له اړخه او هم د افغانستان له اړخه، تر څو چې دغه اړیکې لا هم پیاوړې شي او لا هم ښه شي؟ نو زما په نظر خو څنګه مخکې ما وویل چې یو خو د تعلیمي برخه کې باید کار وکړی شي. څنګه دا د سکالرشپ هغه روان دی یو پروجیکټ، نو دا ډېر یو ښه هغه دی، یو پازیټیو رول لوبولی شي دی کې. ورسره داسې کلچرل ایگزیبیشنز منعقد شي، آرټ ایگزیبیشن شو، دغسې دا د تګ راتګ کې چې دې کې اسانتیاوې پیدا کړی شي او څه افغانان چې دلته اوسیږي. زه به یو خبره هغه کومه چې چا سره پی او آر کارډ دی یا د افغان سټیزن کارډ دی، نو دا یو افغانانو سره یو نیشنل د پاکستان ګورنمنت طرف نه یو دوی ته اجازت ورکړل شوی دی، یو پروف دی چې تاسو دلته اوسېدلی شئ. خو بیا هم دلته لږ شان مشکلات دوی ته مخامخ راځي، نو باید په دغه باندې لږ کار وکړی شي چې دوی سره الریډي پروف شته دی او دلته پاکستان ګورنمنت اجازت ورکړی دی، باید دوی بیا تنګ نه کړی شي او دوی ازار نه کړی شي. نو په دغه برخه کې باید لږ کار وکړی شي. نو دغسې بلا شی نور پوینټس دي او کارونه دي چې په هغې باندې نظر واچول شي او لږ ښه طرف ته بوتللی شي، نو دا تعلقات چې دا به نور هم ورسره ښه شي. یقینا هم داسې دی. او کله هم چې کوم خطر راځي یا کوم کانفلیکټونه دغه دوه خاورو ترمنځ کیږي، نو تر ټولو زیات زیان هم وګړو ته رسیږي. دې سره چې دی نو خلکو زړونه چې دی نو هغه خیرې زیاتیږي او بل دپاره نفرت چې دی نو هغه تر ډېره زیاتیږي. نو په دې کې مشران چې دی نو هغې ته باید ډېره زیاته هڅه کول پکار دی. عام وګړو ته هم باید پام کول پکار دی چې وړه خبرونه غټ خبرې جوړې نه کړي، داسې زونه خوره نه کړي تر څو چې نفرتونه ورسره جوړ نشي. او ټلیفون واخلو. ګوډ څوک دی او څه وایي؟ هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک او چېرته نه؟ زه لکي مروت نه اکرام الله خبرې کوم. په خیر اکرام بھائی، څه حالات دي؟ تاسو ښه خورکۍ؟ الحمدلله ورور، تاسو ښه یې؟ ښه الحمدلله. تاسو پروګرام هم ماشاءالله ډېر ښه روان دی او ډېر مزدارې خبرې وکړي کېږي او موږ ملګري ډېر له هغه سره یار وو. مننه. ژوندی اوسئ. په پروګرام کې را سره قدرمن میلمه هم شته، ډېر ځوان تکړه صدیق الرحمن. تاسو به د هغې غږ هم اورېدلی وي، نو تاسو کولی شئ چې هغې سره هم وغږېږئ. ماشاءالله ورور، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو ښه یې؟ شکر دی، تاسو ښه یې؟ بس ماشاءالله دغه په هغه مو چې کړی ده په افغانانو ورونو په هغه بارې کې چې کوم هلو اکرام، ستاسو आवाज لاړو، یو صحیح ځای کې ودرېږئ. برای مهربان اوکې آی تینک څه مسله پیښ شو دې غږ باندې. یو ځل بیا هڅه وکړئ، نو بیا موږ ستاسو ټلیفون اخلو، ځکه چې زما په خیال چې تخنیکي مسله پکې وو او ټلیفون موږ وانخیستلی. یو ځل بیا ټرای کوو. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی تا تم سلام کوم، میلمه تم سلام کوم. وعلیکم السلام. مازلی یم بڑا بیرنه. مازلی باید څه حالات دي؟ ښه یې؟ شکر دی د الله پاک رحم دی کرم دی. بس تاسو د پاره دعاګانې غواړو، مخکولي پروګرامونه پیش کوئ کنه. ژوندی اوسئ. بټبیر نه تاسو زموږ میلمه هم نن ستا ځای سره دی، بټبیر سره خو ته ډېر زیاته مینه هم کوې مازلي.
بالکل او مینوال زه ټول مینوال سره مینا کوم او دا د کم ځای دی د خپل افغان دی خو اوسیږي په بډبیر کې حاجی د موږ سره خپل تعارف وکړي او صدیق الرحمن دی اورېدلی به مې او د بډبیرې شهید ګړی کې اوسېږم حاجی سید ګړی کې اوسېږي حاجی خاخه بس بیا هم موږ سره نږدې اوسېږي او لکه دا پروګرام ما سره کې منځ کې واورېدو که نه ښه او زه لږ مصروف وم بله دا ده چې تاسو کومه مېلمه ځان سره راولي نو موږ دې ته خوشحالېږو ځکه چې دې له موقع ورکول پکار دي بالکل نو دې چې کوم دی شاعرۍ سره یا څنګه سره تعلق لري که نه نه مازلي وروره دی چې دی نو دی په ایچ اس سی کوم سکالرشپ دی هغې کې راغلی دی او اوس چې دی نو ډاکومنټري کې چې دی شارټ لسټ هم شوی دی ډېر ښه ډاکومنټري چمتو کړی بس زمونږ ورور دی او کامیابي حاصل کړی په دې ورته مبارکي په دې مړه ورته خوشحاله مننه او دغسې خپل محنت به جاري ساتي که نه دا داسې باجي پروګرام دی چې دا د افغانان رونو دپاره دی زمونږ دپاره هم دی بالکل او چې هغې سره د خپل مرسته مونږ وکړو هغې ته مونږ خپل رونه خویندې وایو اتفاق ورسره وکړو او هغې دپاره هم خپل سپورټ چې کوم دی پازیټیو وساتو بالکل همداسته ډېره زیاته مننه مازلي وروره خوشحاله اوسئ ښه وخت چارې السلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه مازلي پروګرام کې برخه اخیستلو لپاره او اکثرا زموږ کالران چې په آخر کې راځي نو بیا وایي چې موږ اول نه دی اورېدلی نو ځکه دغه مسله هم پېښېږي که څه هم زموږ میلمه هر څه ډېره زیاته واضحه په پیل کې وویل دوستانو دغه پروګرام د ورورولۍ غږ دا مهال روانه ده چې نن زموږ ټاپک په پاکستان کې د پاکستان له اړخه کوم سکالرشپونه چې ورکول کېږي افغانانو ته یعنې کاري فرصتونه او نور لارو چارې هم په هغې کې